लाइक करो, शेयर करो, अल्लाह की रज़ा के लिए लाइक के और शेयर के द अल्लाह द रज़ा द पारा उर्दू की भी है और पख्तो के हम दे। अल्लाह पाक को खुशहाल का वीडियो आखिर पूरे गोरे वीडियो आखिर तक देखे, उर्दू में भी पश्तो में भी। دارنګي د زنانو برخه دا حصہ دا هغه مال کې چې مور او پلار نه پاتې شو، دا حصي مقرر شوی دی شریعت کې، الله په خپل مقرر کړی دی. لګوي او کډیروي د هر فرد، د هر انسان، د هر سړی برخه او حصہ الله مقرر کړی دی. دې کې به کمې زیاتې نه کوي. اوس دې ځای د هغې تفصیلات ذکر کوي چې دا برخې چاته برسي، څنګه برسي. د میراث مسله الله 3 آیتونو کې ذکر کوي. 2 آیتونه دادي پرلپسې او 3 آیت د صورت آخري آیت دی. یو سړی کله حقدار رسی د بل د میراث د اغستو 3 سبب دي. یو ته ویل کېږي قرابت، ولادت. لکه پلار مړ شو نو زوی به حصه اخلي، زوی مړ شو نو پلار به حصه اخلي. دویم سبب دی زوجیت، رشتہ داری. ښځه مړه شوه نو خاوند مړ شو نو ښځه به حصه اخلي. دریم سبب دی اخوت، رورولي، چې د صورت آخره کې به ذکر کوي. دی 2 آیتونو کې 12 مسئلې ذکر کوي، 12 قوانین صورتونه. دی اول آیت کې 6 صورتونه ذکر کوي. اول آیت کې هغه څوک ذکر کوي چې هغه ته ذوی الفروض نسبی ویل کېږي. ورپسې دویم آیت کې ذوی الفروض سببی دي. او بیا وروسته چې کوم دریم آیت راځي اخره کې هغه ته عصبات ویل کېږي. یوصیکم الله فی اولادکم، حکم کوي تاسو ته الله په حق د اولاد تاسو کې. یوصیکم الله، وصیت کوي، حکم کوي، امر کوي تاسو ته الله، قانون بیانې تاسو ته الله فی اولادکم، په حق د اولاد تاسو کې. اول قانون للذکر مثل حظ الانثیین، د پارا د نارینا پشان د برخې د 2 زنانو دی. اول قانون للذکر مثل حظ الانثیین. پلار مړ شو، سیشه پاتې شو، یو الګ ته 2 جنکۍ دي، یو دینا زوی پاتې شو، 2 لونه دي، نو دا شی به مز باندې نیم شي. نیمه حصه به یو الګ واخلي، 2 حصې به 2 جنکۍ واخلي. یو الګ د 2 جنکو مقدار یعنی ډبل حصه واخلي. یا مثلا پلار مړ شو، 3 ډوډۍ پاتې شوې او 3 ماشومان دي یا 2 ماشومان دي، یو الګ دی یو جنۍ، الګ به 2 ډوډۍ واخلي، یو به جنۍ واخلي. للذکر مثل حظ الانثیین، د پارا د نارینا الګ سړی پشان د برخې د 2 زنانو د 2 جنکو. فإن کن نساء کوي دغه ټولې جنکۍ ښځې. اول صورت کې خداو چې الکان هم دي جنکۍ هم دي. دویم صورت دا دی چې تشې جنکۍ دي، الکان نشته. فإن کن نساء کوي جنکۍ ښځې زنانا فوق اثنتین، پاسا د 2 نه. سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه، 2 لونه پاتې شوي یا 3 4 5 6 2 نه زیات دي. فلهن ثلثا ما ترک، نو دی لرا 2 ثلث دي، 2 برخې دي د هغې چې پرېښې مور او پلار. ثلثا 2/3. وإن كانت واحدة، او کوي دغه یو جنۍ
فلها النصف نو دی لرا نیم مال دے. سړی درې صورت شو، سړی مړ شو، ماشومان پاتې شو، هلکان هم دي جنکۍ هم دي. دغې مال کې به هلک ته ډبل میلاویږي، جنۍ ته به سنګل میلاویږي. یو صورت. دویم صورت هلکان نشته، تشې جنکۍ دي، دو خویندې پاتې شوي، یا درې دي څلور دي، نو 2/3 2 ثلث 2 تهائی به دي واخلي. او که یوه جنۍ پاتې شوه نورې څوک نشته، نو دا به ټول د پلار مال د مور مال کې نیمه حصه واخلي. چې جنۍ نیمه شوه، اوس که جنۍ هم نه یو هلک پاتې شو نو ټول به دې واخلي، ځکه چې د جنۍ نصف شو نو د ده کول شو. پوه شوئ؟ درې صورته شو. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. دا درې صورتونه هغه وو چې پلار مړ شو بچی پاتې شو، یا مور مړه شوه بچی پاتې شو. اوس د دې عکس ذکر کوي. سړی مړ شو، مور او پلار رشته دی، د هغې صورت ذکر کوي. ولأبويه د پارا د مور او د پلار د مړي، لكل واحد منهما هر یو لرا د دې دواړو نه السدس شپږمه حصه ده. شپږمه حصه یعنی 1/6 مما د هغې مال ترکا چې پاتې شو. ان کان له ولد کوي د اولاد. څلورم صورت دا دی سړی مړ شو، مور او پلار رشته دی، اولاد یې هم شته دی. سړی مړ شو، بچی پاتې شو او مور او پلار یې ژوندي دي، نو پلار به یو شپږم اخلي، مور به یو شپږم اخلي. مثلا 18 روپۍ دي، یا 1800 یا 18,000 یا 18 لکه 18 روپۍ پاتې شوي. مثلا د سړي مور هم شته دی، پلار یې هم شته دی، بچي هم شته دی، یو هلک دی، دوه جنکۍ دي، نو پلار به اخلي سدس او مور به اخلي سدس. سدس وایي 1/6 یعنی 300 مور واخلي، 300 به پلار واخلي. 1800 کې 600 ولاړې پاتې شوي 12. دې 12 کې به 600 یو هلک واخلي، پاتې شوي 600 نو هغه به دوه جنکۍ واخلي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. او د پارا د مور او د پلار د مړي هر یو لرا د دې دواړو نه شپږمه ده د هغې چې پرېښوي. ان کان له ولد کوي د اولاد. څلور مسلې شوې، څلور صورتونه. پنځمه فإن لم يكن له ولد کنوي د اولاد وورثه ابواه او وارث شو مور او پلار د سړی مړ شو، مور او پلار رشته دی، بچی نشته، اولاد نشته. فلأمه الثلث. نو مور به اوس اخلي 3 حصه، یو ثلث 1/3. او نور چې څومره شی پاتې شو هغه به پلار واخلي. سړی مړ شو، مور او پلار رشته دی، بچی نشته، میراثو یو حصہ یعنی 1/3 دا به مور واخلي، باقي ټول به پلار واخلي. فإن كان له إخوة. دا شپږم صورت دی. فإن كان له إخوة کوي د رونه خويندې، فلأمه السدس. نو مور لرا شپږمه حصه ده. پنځم صورت داو چې سړی مړ شو، بچی نشته، میراث دی، مور او پلار رشته دی، نو مور به 3 واخلي، نور ټول به پلار واخلي. او کرونه خويندې هم شته دی، نو ځکه چې پلار رشته دی نو بیا رونو خویندو ته څه شی نه میلاویږي، هغې به محرومه شي. خو دا ده چې مور حصه یې کمه شوه. فإن كان له إخوة کوي د دوی مړي خویندې او رونه، نو مور لره شپږمه شوه. من بعد وصیت یوصي بها او دین. رستو د وصیت د چې کړی وصیت په هغې سره، یا رستو د ورکولو د قرضې نه.
من بعد وصیت یوصی بها او دین. کله چې سړی مړ شو او مال پاتې شو نو ټولو کې مخکې بعد د دې سړي تکفین او تجهیز د مال نه کېږي، د قبر خرچه، د کفن خرچه دا به دې ویسته کېږي. قبر خرچه دې لاړه، کفن خرچه دې وشوه، امبولانس خرچه، د هسپتال خرچه، دا ټولې به دې کې راغلي. د دې نه وروستو که ده باندې څه قرضه وه نو قرضه به ورکړی شي. دریم که ده څه وصیت کړی، وصیت د وارث دپاره نه کېږي، ځکه حدیث کې راځي لا وصیت لوارث، وارث دپاره وصیت نشته، د وارث برخه الله مقرر کړې ده، هغه ته به هغې نه میلاویږي. که دې سړي څه وصیت کړی نو 1/3 مال نه د ده وصیت به جاري شي چې جومات جوړ کړئ، مدرسه جوړه کړئ، پلانې کار وکړئ، ډمکانې وکړئ، نو د ده په وصیت به عمل وشي. قرضه مخکې را دلته قرضه وروستو ذکر کړه، من بعد وصیت یوصی بها او دین. اول تجهیز تکفین دی، بیا قرضه ده، بیا وصیت دی. دا درې واړه خبرې چې وشوي نو بیا چې څومره مال پاتې شو هغې کې د ټول وارثو حق دی، هغې ته به رسېږي. آباؤکم و ابناؤکم، پلاران ستاسو، زامن ستاسو، لا تدرونا نه پوهېږئ ایهم اقرب، سوک زیات نږدې دی لکم تاسو ته نفعا فایدې رسولو کې. الله وی اے انسانا دا برخی دا ایسی ما پخپل تاسو لا مقرر کړی، تاسو مشران، تاسو زامن، تاسو په دې نه پوهېږئ چې کم سړی تاسو ته زیات نږدې دی فایدې کې. که تا ته مې پرېښی وی نو تا به ټول پلار له ورکړی او زامن به دې پرېښي وو، یا به دې ټول زوی له ورکړی وو نو پلار به دې پرېښی وو. نه نه، ما هر څه پخپله مقرر کړي دي، څوک مې پرېښی نه دی. پلاران ستاسو، زامن ستاسو نه پوهېږئ چې کم یو زیات نږدې دی تاسو ته فایدې کې. فریضة من الله، دا برخې مقرر شوي دي، فرض کړی شوي دي طرف د الله نه. ان الله کان علیما حکیما، یقینا الله علم والا دے، حکمت والا دے. لائک کرو، شیئر کرو اللہ کے رضا کے لیے. ہمارا ہر ویڈیو قرآن پاک کا ترجمہ، درس، مسائل، تبلیغی بیان، اللہ پاک کو اپنا محبت دکھاؤ. جو قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے، عمل کرے یا نہ کرے، اللہ پاک 1000 رکعت نفل سے زیادہ اجر دیتا ہے. اگر کسی کا تھوڑا سا ٹائم بھی قرآن کے سننے پہ لگ جائے اور ناچ اور گانے اور فحاشی اور بے بدکاری کے ویڈیوؤں سے وقت خراب ہونے سے بچ جائے تو کتنا اونچی بات ہے. بھئی آپ کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا. اللہ پاک دنیا آخرت میں کامیاب فرما. اللہ پاک کو اپنا محبت دکھائے. بھئی